الصلاة والسلام متعلق د يهوديانو نه تپوس وکړو چې دا پیغمبر څنګه دی او دا دې چې وایي چې ما باندې کتاب نازلېږي آیا دا حقیقت وي او که نه. هغه یهودیانو په جواب کې ورته وویل چې او بالکل د دې پیغمبر صفات او د کتاب صفات زموږ په کتابونو کې موجود دي او دا په حق باندې پیغمبر دی. نو په دې خبره باندې مشرکان د مکې غوسه شول او په جواب کې وویل لن نؤمن بهذا القرآن، مونږ خو نه په دې قرآن باندې ایمان راوړو ولا بالذي بین یدیه او نه په هغه کتابونو باندې چې د دې نه وړاندې دي. یعنې نه خو مونږ په دې قرآن او په دې محمد باندې ایمان راوړو او د دارنګې چې د دې نه مخکې کوم کتابونه نازل دي په یو باندې مونږ ایمان راوړو او مونږ د دې پیغمبر علیه السلام اتباع چرته هم نه کوو. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، دا هم تخفیف اخروی دی او په دې کې حال د اتباع او د متبوعینو بیانېږي چې دنیا کې کوم خلک د چا تابعدار وي نو دا تابعداران هم او چې د چا تابعداري یې کړې وي هغه هم د قیامت په ورځ به دا بوجونه په یو بل باندې ورچوي. نو یو به ورته وایي چې ذمهوار زما د ګمراهۍ ته یي، هغه به ورته وایي چې ستا د ګمراهۍ ذمهوار هغه چې دی رسنیم. دی به څه وایي یو بل ته چې کوم کمزوري خلکو په دنیا کې او غریبانانو او استعمال کړیو مالدار خلکو خپلو خواهشاتو دپاره او دارنګې ګمراه کړیو د دین نه، نو دوی به ورته وایي لولا انتم لکنا مؤمنین، که چېرته دنیا کې مو ستاسو خبره نه وه منلې نو اوس ته مونږ مسلمانانو مونږ به ایمان راوړی وو، نو لهذا د دې عذاب نه خو به بچو که نه. نو دوی به ورته په جواب کې وایي چې د کومو خلکو تابعداري یې کړې وي دا مشران به ورته وایي چې للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الهدى، ولې مونږ تاسو منع کړي وئ د هدایت نه په زوره باندې، مونږ سره خو طاقت نه و چې تاسو مو په هغې طاقت باندې منع کړي وئ د ایمان او د هدایت نه، بلکې مونږ خو تاسو ته یو وسوسه نه، مونږ خو تاسو له صرف ویلي وو دا کار دارنګې وکئ او تاسو به زمونږ خبر په منډه باندې منللو. نو لهذا مونږ مجرمان نه یو، تاسو چې دی نو مجرمان یئ. دا کمزوري خلک ورته په جواب کې وایي چې نه داسې بالکل نه ده، مونږ مجرمان نه یو تاسو مجرمان یئ، ځکه هره د شپه به تاسو لګیا وئ مونږ باندې مو محنت کولو، مونږ ته مو رشوتونه راکول، مونږ ته مو پیسې راکولې او زمونږ امداد د مونږ صرف په دې خاطر باندې چې مونږ د ایمان او د هدایت نه واړوئ، نو مونږ ستاسو په ویل چې دی نو ګمراه یو. واسروا الندامة لما رأوا العذاب، چې بیا هر کله عذاب وویني نو دوی به پښیمانتیا هغه چې دی نو پټه کړي، پښیمانتیا په خپل زړه کې پټه کړي. نو دا دواړه قسمه خلک چې کومو تابعداري کړي هغه هم او چې د چا تابعداري یې کړي د هغه هم، دا دواړه قسمه خلک په خپل زړه کې افسوس کوي په دې خبره باندې چې کاش مونږ ایمان راوړی وی، او په دې خبره باندې به کوي چې مونږ د دې خپلو مشرانو خبره نه وی منلې، او مشران به هم افسوس کوي چې یاره مونږ دا خلک هم نه وی ګمراه کړی، مونږ په خپله باندې به ایمان راوړی وی. خو لیکن بیا هغه ځای کې پښیمانتیا او افسوس کول چې دی هېڅ فایده نه ورکوي. وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا، او د کافرانو په غاړه کې الله وایي موږ زنجیران ور واچو جهنم ته به چې دی ورګزارو. وما ارسلنا فی قریة من نذیر، دا هم تسلی ده نبی علیه الصلاة والسلام ته، پیغمبر علیه السلام ته الله فرمایي پیغمبره که دا مشرکان د مکې ستا خبره نه مني او دوی تا ته رد جوابونه درکوي او تا له تکلیفونه در رسوي نو په دې باندې مه خفه کېږه. ستا نه وړاندې ډېر پیغمبران نور هم تېر شوي دي او دارنګې هغه پیغمبرانو ته هم د خپل قوم مشرانو دارنګې خبرې کړي دي کومې خبرې چې ستا د قوم مشران تا ته کوي او دارنګې مخالفت یې کړی دی څنګه مخالفت چې دوی ستا کوي. نو لهذا ته چې دی نو دی په دې خبرو باندې او دی په دې تکلیفونو باندې او دی په دې غلطو جوابونو باندې مه خفه کېږه. هغه قوم په خپلو پیغمبرانو ته څه ویل انا بما ارسلتم به کافرون، تاسو خو وایئ چې مونږ پیغمبران یو او مونږ الله رالیږلي یو او کتاب یې راکړی دی، قوم ورته وایي چې مونږ تا باندې ایمان نه راوړو، مونږ تا چې دی نو بلکل نه منو، او دلیل به یې ورته وایي ځکه نحن اکثر اموالا و اولادا، دنیا کې خو ته وایي چې زه پیغمبر یم حالان کې ته غریب یې او دارنګې ستا چې کوم ملګري دي هغه هم غریبانان دي او مونږ مالداره یو، مونږ سره مال هم ډېر دی، مونږ سره اولاد هم ډېر دی او تاسو سره نشته دی، نو چې مونږ سره په دنیا کې مال او اولاد ډېر دی دا زمونږ د حقانیت دلیل دی، گویا کې مونږ په حقه باندې یو او تاسو په ناحقه باندې او نو لهذا مونږ
مونږ ته به عذاب هم نشي راکولی. مونږ چې څنګه دلته دنیا کې مزې کوو آخرت کې به چې دی نو هم بیا مزې کوو. نو الله فرمایي داسې خو چرته وکړه دا دوی چې کومه خبره کوي چې یاره مونږ ته مال او اولاد ډېر راکړی شوی دی نو دا زمونږ د حقانیت دلیل دی. الله فرمایي داسې چرته نه ده. دنیا کې مې یو سړي ته ډېر زیات مال او دولت او مالداري ورکړې ده او جایدادونه مې ورکړي دي نو دا د هغه د حقانیت دلیل نه دی، دا د هغه د کامیابۍ دلیل نه دی او دا د هغه د عزت دلیل هم نه دی. بل طرف ته یو سړي ته مال او دولت نه دی ورکړی هغه باندې غربت او فقر دی، مسکین دی، غریب دی. انو لهذا دا چې دی نو د هغه د باطل کېدو دلیل نه دی چې دی په باطل باندې دی نه، بلکې دا خو د الله جل جلاله خوښه ده چاته مال ډېر زیات ورکي او چاته چې ډېر سره مال هغه ورنه کړي لږ ورته ورکي. دا د الله جل جلاله په دې دواړه قسمه خلکو باندې امتحان دی. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر خلک نه پوهیږي. نو چې مال ورسره ني او غریبي هغه وایي یاره زما په خیال چې زه په ګمراه یم او زه په غلطه لاره باندې روان یم، او چې چا سره مال ډېر وي هغه وایي بس زه په حقه باندې یم او زه کامیاب یم. دلته به راسره مال ډېر دی خیرت کې به چې ډېر هم کامیاب یم. حالان کې خبره دا رنګ دی بالکل نه ده. وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربکم، الله فرمایي دا مشرکان چې کومه خبره کوي چې مونږ د دنیا کې مال ډېر زیات دی او مونږ سره اولاد هم ډېر دی نو دا زمونږ د حقانیت دلیل دی. الله فرمایي داسې نه ده. دغه مال چې کوم تاسو ته میلو دی، دغه اولاد چې کوم الله جل جلاله درکړی درته دا تاسو الله جل جلاله ته نږدې کوي نه، نو تاسو د الله جل جلاله نه لرې یئ. دا مال اولاد به کومو خلکو ته فایده ورکوي چې کومو خلکو ایمان راوړی دی. تاسو خو بې ایمانه یې، ایمان درکې نشته دی، نو لهذا تاسو ته ستاسو اولاد او ستاسو مال فایده نه درکوي. فایده به هغه چا ته مال ورکوي او دارنګې اولاد به ورته ورکوي چې کوم خلک ایمان راوړي او نیک اعمال کوي، دوی ته به چې دی نو بدله میلاویږي. والذین یسعون فی آیاتنا، په دې کې زجر دی هغه خلقو ته چې کوم خلق د الله جل جلاله د آیتونو مقابله کوي، یعنی آیتونو مقابله کې دوی چې دی نو خپل تدبیرونه او سکیمونه جوړوي او هغه آیتونه د الله جل جلاله چې دی نو باطلوي. قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، دا په دې کې ترغیب د مؤمنانو ته چې تاسو رزق خرج کوئ، یعنی تاسو خرج کوئ د الله جل جلاله په لاره کې. د دې نه مه یریږئ چې یاره که پیسې مې خرج کړي نو دا خو ما سره ختم شي او زه به چې دی نو دوباره غریب شمه، نه، بلکې مال الله جل جلاله درکړی درته نو ته د هغې نه خرج د الله جل جلاله په لاره کې کوه، هغه به درته الله جل جلاله چې دی نو په بدله کې نور درکوي. حدیث مبارک کې راځي حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي رسول الله مبارک فرمایي هر کله چې سحر شي نو دو فرشتي د اسمان نسبکې ته راکوزي شي او دواړه دعا کوي، یو څه وایي اللهم اعط منفقا خلفا، یا الله چې کوم سړی خرج کوي هغه ته د هغې بدله ورکه، چې کوم سړی خرج کوي هغه ته د هغې بدله ورکه. او بله فرشته دعا کوي اللهم اعط ممسکا، یا الله چې کوم سړی مال ځان سره ایساروي او ستا په لاره کې نه خرج کوي تلفا، هغه ته د هغه مال هلاک کړي. یوه دعا کوي اللهم اعط منفقا خلفا، چې کوم سړی ستا په لاره کې خرج کوي دا مال ورته سیوا کړه. د فرشتې دعا ده هغه رد کېږي نه، هغه بله خیره کوي اللهم اعط ممسکا تلفا، چې کوم سړی مال ایساروي د ځان سره ستا په لاره کې نه خرج کوي، صدقه او خیرات ترې نه کوي، د هغه مال هلاک کړه. نو په دې وجه باندې الله فرمایي ته چې کوم خرج کړې د هغې بدله ما سره شته فهو یخلفه، زه به درله د هغې بدله درکړم. نو یا خو داره پیسې دې خرج کړي بدله کې به الله جل جلاله د هغې نه ډېرې پیسې درکړي درته، یا دا ده چې ته خو پیسې خرج کړې د الله په لاره کې خو لیکن هغه غنا د زړه به الله جل جلاله درکړي. د زړه غنا اصل مالداري دا ده چې د زړه نه غني او مالداره شي نو اسم به در سره ني، ولیکن چې څه دې ملاس ته راځي نو خرج کوې وي، او که زړه دې بخیلو او غنا پکې نه وه نو اول خو په دنیا باندې موړ نه شي، پیسې به در سره خو ډېرې وي ولیکن مړېږي به نه، سترګې به د پیسو پسې راوځي، بس که روپۍ د نه چا وړه سا به د هغې پسې وځي. انو هغه غنا د زړه به الله جل جلاله درنکړي درته. الله جل جلاله دې مونږ او تاسو ټولو ته غنا د زړه را نصیب کړي. اصل مالداري دا ده چې د زړه دې مالدار او غني وي، د هر څه نه چې دی نو مستغني وي. ويوم يحشرهم جميعا، دا هم تخفیف اخروی دی، د قیامت په ورځ باندې الله جل جلاله به دا ټول خلک راجمع کړي.
نو مشرکان به ویل چې دا فرشتي مونږ د دې عبادت ځکه کوو چې دی به د قیامت په ورځ باندې زمونږ شفارس کوي د الله په دربار کې. مشرکان به ویل چې مونږ د فرشتو عبادت ځکه کوو چې دی به زمونږ شفارس کوي د الله په دربار کې. نو د قیامت په ورځ باندې به الله جل جلاله ټول خپل عدالت تراغون کی. الله جل جلاله په دې فرشتو تاول او فرمایي اے ملائکو آیا تاسو دې خلقو ته ویلو دي مشرکانو ته چې تاسو زمونږ عبادت کوئ؟ انو فرشتي په جواب کې وایي قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم یا الله پاکی تعالی را مونږه خو ستا دوستي غواړو مونږه خو تعالی را پاکی بیانو دا دوی چې کومه خبره کوي چې فرشتو مونږ ته ویلي دي او دوی د مونږ عبادت کوو نو دوی په حقیقت کې د شیطانانو عبادت کولو دوی په حقیقت کې د خپلو خواهشاتو عبادت کولو او باندې کړي پکې چې دی نو منځ کې مونږ وو اکثرهم بهم مؤمنون او اکثر خلق په دغه شیطانانو باندې ایمان راوړل دا وی خبره به چې دی نو منله بیا به الله جل جلاله درې مشرکانو په دې خبره باندې رد وکړي چې دی ویل چې دا فرشتي به زمونږ شفارس کوي. الله فرمایي نن د قیامت ورځ ده یو فرشته هم زما په دربار کې د چا دپاره شفاعت نشي کولی. یو فرشته هم د الله په دربار کې د یو کس دپاره هم شفارس نشي کولی. انو شفارس پکې ولیکن په اذن د الله جل جلاله بکې. بیا به الله جل جلاله ظالمانو ته فرمایي اوسه عذاب د جهنم چې د کوم تاسو تکذیب کولو تاسو د دنیا کې ویل کېدل چې تاسو باندې عذاب د جهنم راشي نو تاسو به خنداګانې شروع کولې ورپسې او تاسو به ویل کېدل چې قیامت در باندې را روان دی نو تاسو باغې پورې مسخرې کولې. اوس چې دی نو په دې عذاب کې ور داخل شي او د عذاب چې دی نو اوسه کوي. الله جل جلاله ارشاد فرمائے وقال الذين كفروا او واي كافران لن نؤمن بهذا القرآن هرگز ایمان ندرا وڑے منگا پدی قرآن باندے ولا بالذي بين يديه او نبها کتابونو باندے چې د دین مخکې دي ولو ترى اذ الظالمون او کچری تبوینی اے پیغمبرا ظالمان موقوفون عند ربهم چې ولاړ به دوی عند ربهم په حضور د رب خپل کې یعنی الله جل جلاله مخې ته به ولاړ وي. یرجع بعضهم الى بعض القول او ګرځوي به بعض دوی نه بعض ته خبره یعنی یو بل نه ملامته کوي. یقول الذين استضعفوا ان وایي هغه کسان چې ضعیفانو للذین استكبروا هغه خپل مشرانو ته لولا انتم که چرته نه وئ تاسو لکنا مؤمنین انو خامخا مونږ به ایمان راوړی او مونږ مؤمنانو ولیکن تاسو منع کړي. قال الذين استكبروا انو به وئ مشران للذین استضعفوا ضعیفانو ته سبا ورته ووایي انحن صددناکم ایا مونږ منع کړي وئ تاسو عن الهدى د هدایت نه بعد اذ جاءکم رست د دینا چې راغلی و تاسو ته پیغمبر راغی کتاب درته رالیږلی و الله او هغه درله دعوت درکړی و مونږ هم دعوت درکړی و تاسو د پیغمبر خبره نه منله زمونږ خبره مه ومنله بل کنتم مجرمین بلکې تاسو په خپله باندې مجرمان یې مونږ ته سره وسوایي چې تاسو ګمراه کړي یو. وقال الذين استضعفوا ان وایي دا ضعیفان للذین استکبروا خپلو مشرانو ته بل مکر اللیل والنهار بلکې منع کړي مونږ تاسو په چل ول یعنی منع کړي مونږ لره د ایمان نه چل ول ستاسو د شپې او د ورځې استأمروننا کله چې امر کولو تاسو مونږ ته د څه خبرې ان نکفر بالله دا چې کفر وکړو په الله جل جلاله سره ونجعل له اندادا او وګرځو مونږ هغه دپاره شریکان تاسو وایي چې بس الله سره شریکان جوړوئ په الله باندې کفر کوئ مونږ تاسو خبره منلې وه مونږ تاسو ګمراه کړي یو. واسروا الندامة او دوی په پټه کې پښیمانتیا لما رأوا العذاب هر کله چې وویني دوی عذاب لره وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا او واچو مونږه زنځیرونه په سټونو د کافرانو کې هل یجزون الا ما كانوا يعملون بدله به نشي ورکولی دوی ته مګر د هغه عملونو چې دوی کول یعنې د خپلو اعمالو بدله به ورته میلاویږي. وما ارسلنا في قرية او نه د لېږلې مونږه په کلي کې په هېڅ یو کلي کې من نذیر هېڅ یو پیغمبر الا قال مترفوها مګر دا چې ویل مشرانو د هغې د هغې قوم مشرانو به څه ویل ان
انا بما ارسلتم به کافرون بیشک مونږ په هغه چې تاسو پرې رالیږلي شوي یې کافران یو کفر کوونکي یو هر پیغمبر ته مشر دا جواب ورکړو چې مونږ تا نه منو وقالو نحن اکثر اموالا واولادا او ویل دوی مونږ زیات یو په مالونو کې په اولادا او مونږ زیات یو په اولاد کې یعنې مونږ ته الله مال هم ډېر راکړی او مونږ ته اولاد هم ډېر راکړی دا زمونږ د حقانیت دلیل دی وما نحن بمعذبین او نه یو مونږ چې مونږ ته به عذاب نشي مونږ ته به عذاب راکولی شي مونږ ته عذاب به هم نشي راکولی قل ته ورته ووایه پیغمبره ان ربي بېشکه پروردګار زما یبسط الرزق فراخه کوي رزق لمن یشاء هغه چاته یې چې خوښه شي ويقدر او تنګوي رزق هغه چاته یې چې خوښه شي ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پوهېږي وما اموالكم او ندي مالونه ستاسو ولا اولادكم او ندي اولاد ستاسو بالتي تقربكم فهغه مقام کی چې نږدې کی تاسو لرا قریب کی تاسو لرا عندنا زمون خواتا زلفا په قریب کولو سره الله فرمایي اے کافرانو ستاسو دا مال ستاسو دا اولاد تاسو ما ته نه رانږدې کوي وجه دا چې تاسو کې ایمان نشته دی ما ته به مال او اولاد سره کم خلک رانږدې کېږي من آمنا چې ایمان یې راوړی دی وعمل صالحا او عملونه کوي نیک یعنې چې نیکان خلک وي هغوی به د اولاد په وجه باندې لوی مرتبې ته ورسي هغوی به د خپل مال خرج کولو په وجه باندې الله جل جلاله ته نږدې شي هر چې کافران دي دوی سره مال ډېر دی اولاد به ورسره ډېر وي خو لیکن الله ته نه ورنږدې کېږي فاولئک پس دغه کسان چې دي لهم جزاء الضعف د دوی دپاره بدله دوه چنده ده بما عملو په سبب د اعمالو د دوی وهم فی الغرفات آمنون او دوی به په بالاخانو کې بالاخانو د جنت کې وي آمنون او امن کې به وي دوی به په جنتونو کې وي او د عذاب او د مرګ نه محفوظ وي والذین یسعون فی آیاتنا او هغه کسان چې کوشش کوي په باطلولو د آیتونو زمون کې معاجزین او ګمان یې دا دی چې مونږ عاجزه کوونکي یو الله لره اولئک انو دا کسان چې دي فی العذاب محضرون په عذاب کې به حاضرول شي ورته ورته ووایه پیغمبره ان ربي بېشکه پروردګار زما یبسط الرزق دا فراخه کوي رزق لمن یشاء هغه چاته چې خوښه شي من عباده د بندګانو خپلونه ويقدر له او تنګوي هغه چاته رزق چې خوښه شي وما انفقتم من شيء او هغه چې تاسو خیرات کوئ من شيء سسیز فهو يخلفه بس الله جل جلاله بدل درکړي تاسو ته د هغې الله به د هغې نعمل بدل درکړي درته وهو خیر الرازقین او هغه الله جل جلاله غوره رزق ورکوونکی دی ویوم یحشرهم په کومه ورځ باندې چې راجمع وکړو دوی لره الله جل جلاله جمیعا ټول د قیامت په ورځ باندې ثم یقول للملائکة یا به وفرمایي الله ملایکو ته اهؤلاء آیا دا خلکو چې تاسو ایاکم کانو یعبدون چې تاسو عبادت کولو یعنی دی خلکو ته به الله وایي چې دی کوم خلکو چې شرک کړی دی او د فرشتو عبادت کړی دی چې تاسو د فرشتو عبادت کولو او د فرشتو ته به الله وفرمایي تاسو ورته وایئ چې زموږ عبادت وکئ قالوا نو دا فرشتي په جواب کې وفرمایي سبحانک پاکي د تا لره انت ولینا من دونهم بېشکه ته زموږ دوست دی سوا د دوی نه بغیر دا زموږ دوستان نه دي بل کانو یعبدون الجنه بلکې دوی عبادت کولو د الجنه د شیطانانو یعنی دی د شیطانانو عبادت کو عبادت نه کو اطاعت د شیطانانو کولو او شرک کولو خو لیکن دا اطاعت د تعبیر په عبادت باندې وشو وجه دا ده چې په غلط ځای کې د چا اطاعت کول داسې دي لکه عبادت کول دي په دې وجه باندې د اطاعت د تعبیر په عبادت باندې وشو اکثرهم بهم مؤمنون اکثر د دوی نه په دغه کا شیطانانو باندې ایمان راوړونکي وو فالیوم لا یملکو پس نن ورځې لا یملکو ندی مالکان بعضکم لبعض ستاسونا بعض ستاسونا د بعض نور دفارا نفعا د نفع رسولو ولا ضر او نه د ضرر دفع کولو یعنی نن هیڅوکم د چاته نفع نشي ور رسولی او نه چا نه ضرر دفع کولی شي ونقول للذین ظلموا او ووایو مونږه ظالمانو ته ذوقوا عذاب النار تاسو اوسکئ عذاب د جهنم
التي اغا كنتم بها تكذبون چې وای تاسو دا تکذیب کول په دنیا کې تاسو دا دروغ دي اوس دا عذاب چې موږ سره صدق الله